استغفر الله یار وګورئ د دې خپو نه به هم داسې ځمکه وتښتي. دغه کمره دا کومه چې دا کسان ماتئ د تاله چې ماتئ دا یو کس دی او خپله مور یې دننه په کمره کې بنده کړې ده او د ښځې سره په اوږد سفر باندې تللی دی او تقریبا 10 ورځې بعد چې کومه ده د دې ښځې دغه لور راله د دې ښځې خواله د خپل کور نه راله د مور خواله چې کله یې وکتل مور پسې تاله ده دغه تاله چې ماته کي یقینا هغه منظر خو زه تاسو ته نشم ښودی ځکه چې هغه لور یې د مخې سره بېهوشه شي چې د خپلې مور دغه حالات وګوري او یقینا هغه مور چې کومه ده مور والده غریبې هم د زندګۍ او د مرګ په کشمکش کې ده خو الله تعالی یې بچ کي تر دې دمه پورې خو ژوندی ده دا کسان یې راوباسي دلته کې ورته خوراک ورکړي اوبه ورکړي خو ډېره زیاته خرابه ده یار. استغفر الله تاسو د وګورئ د نن سبا اولاد دغه حل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو دغه ویډیو تاسو وینئ دا هغه بدبخته انسان دی چې د خپله مور هغه په دغه کمره کې بنده کړي او دی د خپل ښځې سره د چکر دپاره هغه وتلی. یقینا دغه ویډیو چې هغه ما وکتله انتهایی خفه شوم په دې باندې. د حضرت موسی علیه السلام په دور کې حضرت موسی علیه السلام ته الله پاک یو ورځ وحی وکړه چې دا پلان کې کس په هغه ستا سره په جنت کې هغه یو ځای وي. هغه کس هغه و قصابي. موسی علیه السلام حیران شو چې دغه قصابي دی به څنګه زما سره هغه په جنت کې وي. نو موسی علیه السلام د هغه ځای نه هغه لاړو او د هغې کس د ملاقات دپاره چې زه هغه سره ملاقات وکړم چې د ده څه داسې عمل دی چې دی به په جنت کې هغه زما سره وي. نو کله چې موسی علیه السلام هلته لاړو قصابي دی خپله غوښه وغیره هغه خرڅوي. کله چې ماښام ټایم شو دکان بندی د دغه یو ښایسته غوښه یې راواغستله هغه یې کیمه کړله او کور ته یې چې دی نه هغه روانه کړله. موسی علیه السلام اوس کتل چې د ده څه داسې عمل دی چې د هغې د وجې نه دی به زما سره په جنت کې. نو موسی علیه السلام ده ته وویې ده خو موسی علیه السلام نه پېژندلو. موسی علیه السلام ورته ووایي چې زه ستا سره میلمه کېدل غواړم زه میلمه یم. نو موسی علیه السلام هغه کس ورته وایي صحیح ده. موسی علیه السلام چې د ده سره کله لاړو نو ویې لیدل چې د دغې قصابي یو بوډۍ مور ده هغه یې په کټ کې هغه کېنوله دغه کیمه یې د هغې دپاره پخه کړه په خوله کې ورته هغه ورکړه ضعیفه شوي هغه او بیا ولې لاسونه چې دی نه هغه وینځل بیا ولې لاس بې چاپي کول او هغه ابۍ چې دی نه هغه اوده کېده. د اوده کېدو په دې ټایم کې د ابۍ یو دعا کوي د خپل بچي ته چې ای بچیه الله پاک دې ستا حشر د موسی علیه السلام سره وکړي الله پاک دې تا د هغه سر راپاسي. موسی علیه السلام په دغه وخت کې چې دی نه هغه اواز وکړو چې ای ابۍ ستا دعا قبوله شوې ده او زه چې دی نه هغه موسی علیه السلام پاک ما ته چې دی نه هغه وحي کړی دی چې دا پلان کې کس به ستا سره په جنت کې هغه یو ځای وي. نو ګوره د مور خدمت د هغې د وجې نه هغه کس ته دومره لویه مرتبه میلاو شوه چې هغه په جنت کې د موسی علیه السلام سره په ملګرتیا کې شو. او نن چې دی نه هغه د مور پلار د خدمت هغه دغه حال دی. قرآن مجید کې الله پاک فرمایي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. دې ته اف هغه هم قدرې په خوله باندې مه وایه ولا تنهرهما او مې رټه بدې ردې ورته هغه هم مه وایه وفز لهما جناح الذل من الرحمت. خپل وزیر ورته د رحمت نه چې دی نه هغه ښکته کړه یعنې مطلب عاجزي ورته هغه اختیار کړه. قرآن مجید کې الله پاک حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد. د الله رضامندي د والد د پلار په رضامندۍ کې ده. وسخط الرب فی سخط الوالد او د الله ناراضګي د پلار په ناراضګۍ کې ده. یو صحابي راغی په نبی علیه السلام پسې د الله رسوله په ما باندې د چا حق د ټولو نه زیات دی؟ نو نبی علیه السلام ته ارشاد وفرمایي ستا د مور. بیا دوباره هغه وایي د الله رسوله د چا حق؟ نو نبی علیه السلام ته وفرمایل ستا د مور. په دریم پیر بیا چې دی نه هغه وایي نبی علیه السلام ته بیا چې دی نه هغه ارشاد وفرمایي ستا د مور. په څلورم پیر ورته بیا نبی علیه السلام فرمایل چې ستا د پلار حق چې دی نه هغه په تا باندې درې حقونه د مور چې دی نه هغه د پلار نه هغه مخکې دي. نو د مور پلار هغه د حقوقو ډېر زیات چې دی نه هغه خیال ساتل پکار دي. نن سبا معاشره هغه دې حد ته رسېدلې ده د کور والا د بیبي چې دی نه هغه خلک خیال ساتي بل طرف ته چې دی نه هغه مور پلار هغوی د هغو حقوق فعمال کیږي. بل طرف ته داسې خلک هم په معاشره کې چې د مور پلار هغه دومره
هغه تابعداري او اطاعت هغه وی چې بل طرف ته چې دین هغه کور والا د هغې حقوق چې دین هغه پایمال کوي. نو داسې نو چې یو طرف ته چې دین هغه حقوق ادا کیږي بل طرف ته حقوق پایمال کیږي، داسې نو بلکې د مور پلار حقوق هغه هم ادا کول پکار دي، د بیبي د کور والا حقوق هغه هم ادا کول پکار دي. د دوانو په خپل ځای باندې چې دین هغه خپل خپل حقوق دي. د باره کې ګڼ احادیث نبی علیہ السلام هغه ارشاد فرمایلی دي. د باره کې مستقل چې دین هغه بیانونه زما اشتره د کورواله د بیبي هغه حقوق د غرنګي د مور پلار حقوق هغه زیدن هغه د ویډیو په اخیره کې ورکومه که څو غواړي چې دغه پوره تفصیل هغه د بیانونه کې هغه ور مونږ د ویډیو کې زیدن هغه بیا وګورئ.